بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه نن خپلو غیرتمندو عزتمندو اپریدو له مخاطب یم. امو غیرتمندو عزتمندو اپریدو چې څنګه تاسو لا پته ورو چې په تیرو باندې ډېر سخت حالات راغلی دی او دا حالات چې کوم دي په خپله نه دی راغلی، دا چې کوم دي جبرن مسلط شوی دی په تیرو باندې. چې څنګه تاسو لا پته ورو چې کله ریجیم چینج اپریشن وشو چې د عمران خان صاحب یو جمهوري حکومت روغورځېدو او مونږ چې کوم دي په ټول خیبر پښتونخوا کې د خیبر نه ونیسه تر هزاره پورې، د ملاکنډ نه ونیسه تر ډي ای خو نه پورې، وزیرستان نه پورې په هر یوه ځای کې جرګه وکړه، په هر یو ځای کې جلسه وکړه، پاڅون هم وکړو او ټولې دنیا له همدا ویل چې د پښتنو د سر سودا یو ځل بیا شوی رو، د پښتنو وینه یو ځل بیا خرڅه شوې رو، یو ځل بیا په پښتنو باندې دهشتګردي مسلط کیږي. خو موږ لا به چې کوم په یو ټایم باندې د پی ډي ایم حکومت و او په هغې کې چې کوم دي دا ټول سیاسي جماعتونه وو، هغو به دا خبره کوله چې نه دا پروپاګنډه کوي، دا دروغ ویایي، دا دروغزن دي. موږ ته بیا وویل چې عین په غرونو باندې د غرونو نارکوزیږي، هغو نه منله. هماغه شانتې به چې دا دروغ ویایي، نو بیا چې کوم دي د غرونو نه به زورونه لا راغلل. خو ډیر خلک چې کوم دي د مونږ غیرتمند پښتانه هغه رووتل، هغه په غټ تعداد کې رووتل. هغه وویل چې دا پالیسي د بند کمرو پالیسیونه مونږ لا نه دي قبول، مونږ دا دهشتګردي یو ځل په خپله خوره باندې نه منو. د یغو عضلانه چې هغه کومې ضلعې دي د هغو نه چې کوم دي وتښتول، نن ولته چې کوم دي الحمدلله د الله په فضل امن دی. خو بدقسمتۍ نه چې په کومو ضلعو کې دغه شی سیریس ونه خستل شو، نن ویلته چې کوم دي مونږ د بدامنۍ شکار یو. بهرحال وخت اوس هم دی تللی چې څنګه یو ځل مخکې په بند کمرو کې فیصله شوې وه چې د عمران خان صاحب حکومت پر غورځوو، نو هغه بند کمرو فیصله په پاکستان باندې امپلیمنټ شوه او د عمران خان صاحب یو جمهوري حکومت چې په کم کې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي اضلاع کې امن و، هغه یې وغورځولو. دغه نتیجه دا راغله چې یو ځل بیا دهشتګردي مسلط شوه په خیبر پښتونخوا باندې، په پاکستان باندې داسې حکومت مسلط شو چې د مونږ کم معیشت و، کم چې کم د مونږ اکانومي و، هغه په بهترین طرز باندې روانه وه، هغه وغورځېده. د مونږ چې کومې فیکټریونه دي هغه بند شوې، د مونږ نوجوان بېروزګاره شو، د مونږ نوجوان نن د پاکستان نوجوان نن که فرض کا بهر ملکونه ویزې ورکوي، نو د 50% د 60% نه زیات خلک په پاکستان پرېږدي او دغه نه بیڅي، بلکې 80-90% ځوانان، ځکه چې دلته ورته د روزګار مواقع نشته، هغه به تښتي. نو چې څنګه هغه بند کمرو فیصلې نقصان کړی دی پاکستان له، همدا شانتې چې دا کم د دهشتګردۍ یو ځل بیا لهر په خیبر پښتونخوا باندې مسلط شوی دی په بند کمرو کې، د دغه هم نقصان دی. په تیرو باندې چې کله د اپریشن فیصله په بند کمرو کې کېدله او مولا پته ولګېده، زه ورته روچا شوم، مو ورته وویل چې ګوره دا فیصله د تاسو غلطه رو، که یو 22 ملیټري اپریشن فوجي اپریشن یې تاسو کړي دي، د هغو څه نتیجه راوتې وي، د هغو سره چې کوم دي امن راغلی وي، نو ټیک ته یو بله موکه چې 14,000 انټیلیجنس بیسډ اپریشن تو کړي دي په خیبر پښتونخوا کې، د هغه څه نتیجه راغلي وي، ټیک ته بله موکه. خو چې د هغو نتیجه هم نه روځي، مونږ په خیبر پښتونخوا کې بدامني هم نه ختمیږي، دهشتګردي هم نه ختمیږي، نو ته بیا څنګه یو بل اپریشن کوي او دغه اپریشن به څه بهترین نتایج وي. ته مونږ په دغه باندې پوه که مونږ ټول د خیبر پښتونخوا چې څومره سیاسي او مذهبي جماعتونه وو، د هر مکتبه فکر خلک مونږ راغونډ کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چات لاندې مونږ یوه غټه جرګه وکړه، په یخ کې چې کوم دي 15 نکاتې ایجنډا یې هغو فاینل کړه چې په یخ کې یوه ایجنډا دغه وه چې ملیټري اپریشن د یوې مسلې حل هم نه دی. نو یو طرف له خو د خیبر پښتونخوا ټول خلک، ټول سیاسي او مذهبي جماعتونه، د هر مکتبه فکر خلک دا یوه خبره کوي چې ملیټري اپریشن د دغه دهشتګردۍ د ختمېدو علاج نه دی، دغه سره نه ختمیږي. ته مونږ کېنوه، ته د مونږ نه رای واخله، ته دلته چې کوم دي سیاسي مذهبي جماعتونه کېنوه، ته د مونږ مشران کېنوه چې هغه پوه دي، هغه په جرګه مرکه پوهېږي، هغه په خبره باندې پوهېږي، هغه چې کوم دي د 8 کولو نه د پاکستان حصاد او هغه چې کوم دي د هر ښه او بد نه په خیبر پښتونخوا کې خبر دي، هغه کېنوه، هغه به ټول ښې مشورې درکړي. په هغو مشورو باندې چې ته عمل وکړې، نو ته به چې کوم دي مستقل امن طرف له لاړ شې.
خو نه په بند کمرو کې فیصله وشوه په تیرو باندې یو ځل بیا اپریشن مسلط شو ولته 24 رکنی کمیټي جوړه شوه چې هغه د تیرو خپل خلک وو د آی جی اف سی د کور کمانډر په سربراهۍ کې دغو خلکو ولته چې کوم دي دغو سره جرګې وکړې دغو ورته وویل چې دا خلک تاسو روبوسو ځکه چې د دغو د کورونو نه په موږ باندې دهشتګرد حملې کوي نو چې کومه پرې دا هلته وي موږ ملیټري اپریشن نشو کولی دغه 24 رکنی کمیټي قوم له لوړل قوم یې سره نه منله خو بهرحال مجبوره شول 24 رکنی کمیټي مجبوره شوه د مو پریدای قوم مجبوره شوه چې کم په تیرو کې دی دغه خلک چې کم دي د دغو په وینو د کور کمانډر پېښور د آی جی اف سی په وینو باندې د تیرو نه رووتل په کم وخت کې چې کله د وورې سیزن دی سخت جمی دی ولته وورې ورېږي د نن نه کم سے کم 2 میاشتې پهلا مو دا یوه خبره وکړه چې تاسو اپریشن تیوری ولته څه لا کوو ولته وورې ورېږي په غرونو باندې وورې دي سخت جمی دی په دغه سړک کې ولته چې کم دي په غرونو کې یا چکچته چې کم دي تاسو اپریشن یې کوو ولته خو ځناور هم نشي پوته کېدی نو تاسو چا خلاف د وورې خلاف اپریشن یې کوو خو خبرې یې ونه منلې جبرن انخلا وشوه د تیرو نه چې کله د مو غیرتمند او پریدیر وتل ولته یې مو غیرتمند عزتمند خویندې مایندې د مو د ګل غوندې کې ماشومان په دغو وورو کې بهر وتل نو هغه ټولې دنیا دا تصویرونه لیدلی دي نو ولته چې فرض که ته اوس اپریشن نشي کولی خلک تیم روبوستل نو دغو لا پته ولګېده چې د بند کمرو کې کومه فیصله شوې وه هغه د موږ نه غلطی شوی دی دغو دا فیصله غلطه کړې وه دغو دغه سوچ و چې صوبایي حکومت او چونکې دا د سهیل افریدي خپله ابایي ضلع دا یې چې کوم دي تیرو یې خپله خوره دو نو دغه نه چې موږ د خلک روبوسو دغو خلکو به چې کوم دي د سهیل نه نفرت شي صوبایي حکومت نه به نفرت شي د دغو چې کوم دي دغه پاکستان تحریک انصاف یا د صوبایي حکومت د ختمېدو ذریعه جوړه شي خو ویلته زه لوړم خپلو تیرو خلکو له ټولې دنیا ولیدل چې د تیرو خلکو مو له کومه مینه روکړه کم عزت یې روکړو ویل دا چې کومه طریقه باندې د مو سره میلو شول دغو له یې خوند ور نه کړو دا حیران شول چې دا خلک مونږ روبوستل دغه خلک چې کم دي مونږ په زور زبردستۍ باندې ولته اپریشن مسلط کوو په دغو باندې دا څنګه چې کم دي اوس هم د سهیل سره مینه کوي عزت ور کوي نو دغو لا پته ولګېده چې دغو چې کومه ډرامه وه هغه فیل شوه چې دا پته ورته ولګېده نو وفاقي حکومت د طرفه بله ورځ یو ریلیز پریس ریلیز راغلو پریس ریلیز کې دا خبره وشوه چې دا خلک چې کم دي په خپله روتي دي دا چا مجبور کړي نه دي نو زه خو یې په شدیدو الفاظو کې مزاحمت کوم د دغې خبرې ځکه چې مو د تیرو خلکو د مو د تیرو پریدو د مو د تیرو مشرونو کشرونو خویندو میندو قرباني ورکړه دغه ملک دپاره دغه قوم دپاره یو ځل بیا هغه رووتل د خپلو کورونو نه خپل کورونه څوک هم چې کوم دي په خپله خوښه باندې نه پرېږدي دا چې کوم دي سره چا ذهن نه مني چې زه به خپل کوله پرېږدم او زه به چې کوم دي د په خوشحالۍ باندې پرېږدم په زور باندې یې دا وخت کې دي خو د وفاقي حکومت دغه پریس ریلیز دا انتهایی خطرناک دی دا د صوبې او د ادارو په منځ کې چې کوم دي جګړه جوړېدل دي دا د صوبې او د وفاق په منځ کې جګړه جوړېدل دي دا د اعتماد د فقدان هغه لیول به راولي چې د دا نه بعد به چې کوم دي نه موږ په ادارو باندې اعتماد کوو نه به چې کوم دي په وفاقي حکومت باندې اعتماد کوو او دا به چې کوم دي د صوبه او د ملک بل طرف لا بوځي مو ورته چې څنګه دو پریس ریلیز وکړو مو ته چې په دا باندې معافي وغواړو د مو د خلکو نه د مو د قوم نه او دا پریس ریلیز واپس واخلو کینې زه به ورڅم خپلو خلکو له خپلو پریدو له خپل د خیبر غیرتمندو خلکو له زه به ویلته چې کوم دي د اتوار په ورځ باندې په 2 بجې په جامرود فوټبال سټیډیم کې زه جرګه راغواړم د دغو ولته به چې کوم دي زه دغو نه پوښتنه کوم دغه هر یو شي چې تاسو په زور راوتي یو په زور چارو وخت کې یو که په خپله باندې راوتي یو دا قوم به فیصله کوي دا قوم به دغه دنیا له ویایي چې موږ یې په زور باندې راوختی یو چې یو ځل دغه خبره چې کوم دي زه راوخلم او ټولې دنیا له وښیم چې دا په زور راوتي دي دا په خپله باندې نه دي راوتي نو بیا به انشاءالله ولته زه د مخکې له عمل اعلان هم کوم نو تاسو ټول چې څومره د مو د خیبر اوسېدونکي اقوام دي که هغه پریدای دی که هغه شلمانی دی که هغه شینوری دی که هغه ملګری دی
په 2 بجې د اتور په ورځ باندې جمرود فوټبال سټیډیم له زون ورساو. دا به انشاءالله تعالی موږ دنیا له ښیو چې د موږ سره ظلم روان دی، د موږ سره جبر روان دی. په موږ باندې یو ځل بیا اپریشن مسلط شوی دی چې کومه د بند کمرو فیصله وه چې اوس ورته پته ولګېده چې ویل ده چې کوم دي موږ په دغه کې ناکامیږو نو په خیر رستو کوي، په خیر رستو کېدو له به یې نه پرېږدو. دویمه خبره، زه چې کوم دي د خپلو پښتنو سره ویلوړ یم، زه د خیبر پښتونخوا ټول عوام سره ویلوړ یم، ځکه چې د مو خیبر پښتونخوا لیبارټري نه ده چې هر یو سړی به ارڅي خپلې فیصلې به کوي، بند کمرو فیصلې به په موږ باندې مسلط کوي، خپلې تجربې به کوي. دا څه لیبارټري ده؟ دا چې کوم دي کیړې مکوړې دي د خیبر پښتونخوا خلک. د موږ د پښتنو وینه دومره سپکه ده چې هر سړی به ارڅي او وینه به مې غورځوي او بیا به څوک د پښتنو نه وي. دا نه مخکې به نه وای. اوس زه شته یم، انشاءالله کوم به په اخري حد پرې بڅم، د وینې اخري قطره پرې به انشاءالله تعالی د خپلو خلکو سره زه ویلوړ وم. زه به وروستو کېږم نه، خو د مو توقعات توسو به د مو سره انشاءالله ودرېږو. ټول پښتون قوم به یې مو سره ودرېږي، د خیبر پښتونخوا عوام به د مو سره ودرېږي، د پاکستان عوام به یې مو سره ودرېږي انشاءالله تعالی. او دغو له به شکست ورکوو، دغو له به ښیو چې بند کمرو فیصلې پاکستان له هم نقصان ورکوي، صوبو له هم نقصان ورکوي. دا مزید موږ په یو صورت باندې هم نه منو. خو دغه پریس ریلیز نقصان چی وشو؟ نقصان دا وشو چې دا 24 رکنی کمیټي چې کومه د IGFC او د کور کمانډر په سربراهۍ کې جوړه شوې وه، چې کومو جرګې شوې دي، دغو سره میټینګونه شوي دي، دغو سره وعدې شوي دي 24 رکنی کمیټۍ سره. یو خو دغه پریس ریلیز سره د کور کمانډر IGFC اعتماد بالکل زیرو شو. دا نه بعد به نه سرکوري خلک، نه قومي خلک، نه مشرون، نه کشرون، نه چې کوم دي حکومت دغه خبرې سیریس اخلي، ځکه چې دغه خو څه حیثیت پاتې نه شو. سبا به دلته چې کوم دي دا بله خبره وکړي، بیا به بله خبره وکړي او دلته به مرکز نه وایي چې نه دا خبرې چې کوم دي فضول دي، نو دغه هېڅ حیثیت پاتې نه شو. دا انتهایي خطرناکه خبره ده. دویمه خبره چې دا 24 رکنی کمیټي دغه د IGFC او د کور کمانډر په خوله باندې د قوم سره وعدې کړې دي، 2 میاشتو کې به چې کوم دي دا خلک واپس بوځي، دا وعده هم د دغو په خوله باندې شوې ده. مو یې ته ویل ته چې کوم دي په بوړا کې دا خبره وکړه چې 2 میاشتې زه د دغو په خوله باندې دا اعتماد نه کوم، ځکه چې 2 میاشتو کې مو له اثرات نه ښکاري چې دا به تاسو واپس بوځي، ځکه چې ولته واورې شروع دي، ولته خو دا اپریشن کولی نه شي. دا خو صرف د مو خرابېدو دپاره، د صوبایي حکومت د خرابېدو دپاره دغه اپریشن و چې کومه د روپو دا ده زه یې سره ویلوړ یم، مو ریلیز کړي دي. ښه په هغو روپو باندې هم دغو له تکلیف دی. دا تکلیف ته څه دی؟ دا تکلیف ته ځکه دی چې د موږ ټولو پښتنو له پته چې کله دنه مخکې اپریشن کېدلو چې کم کوله به ویرون شي، کم کور به ویرون شي، خراب شي، موت شي، په جیټ بمبوري کې، په ډرون اټیکس کې، یغو دپاره به 4 लाख روپۍ موږ ورکوو. مخکې اپریشن کې دا وعده شوې وه، اوس اپېرې هغه وعده نه ده پوره شوې. موږ د نارت وزیرستان چې کم ملګري دي، ورونه دي، هغه په بکاخیل کې کوو، یغو سره وعده شوې وه چې تاسو له به میاشتې موږ دومره روپۍ درکوو. د لاسو کولو نه هغو له هغه روپۍ نه میلوېږي، صوبایي حکومت یې د خپل جوبه ورکوي. دغه روپۍ ځکه چونکې دا د نه زه تېر یم، دا هر څه مو په خپلو سترګو لیدلي دي، مو د خپلو خلکو محرومیون یې لیدلي دي، مو د خپلو خلکو درد لیدلی دی، نو ځکه ورته چې کوم دي اول نه مو ځان برابر کړی و چې که فرض کا چې کوم دي دو غلطه فیصله کوي، د بند کمرو فیصله مسلط کوي، چې زه ورته تیار وم. دا په دغو 4 اربه روپو باندې خفه دي. دا نه غواړي چې قبایل ترقي وکړي، دا نه غواړي چې پښتون باندې پیسې ولګي، دا نه غواړي چې پښتون چې کوم دي دومره طاقتور شي چې هغه مین سټریم له روشي، ځکه چې د 20 کلونو نه موږ وینو که نه د بند کمرو فیصلې دي په پښتون باندې چې کوم دي مسلسل امپلیمنټ کیږي، د پښتون وینه تلي کیږي. 80,000 خلک موږ خپل شهیدان دغه قوم لا ورکړل، دغه ملک لا ورکړل. د هغه نه بعد چې کوم دي په مو باندې بیا دهشتګردي مسلط کیږي، مونه مزید قرباني غواړي، دا به نور نه چالي کړي. زه یې سره ویلوړ یم چې د صوبایي حکومت په توګه باندې چې شی مرڅي انشاءالله تعالی زه به ته غره په شونته ویلوړ وم. ټول پښتون قوم له زه دغه بیایم د تاسو په توګه باندې دغه دي چې 2 ځل ودرېږو، ځکه که 2 ځل هم غاږ اوچات نه کړو، 2 ځل ونه درېدو، نو همدا شانتې جنازې به اوچتوو. زه یې سره ویلوړ یم، زه به یې تاسو مقدمه ټول پاکستاني قوم له هم ښایم او زه به یې چې کوم دي انټرنیشنل دنیا له هم ښایم. صرف د مو توقعات چې کوم دي پاکستانی عوام دی، د خیبر پښتونخوا عوام دی،
تاسو چې د خپل حق دپاره ودرېږو انشاءالله زه د صوبې چیف ایگزیکټیو د عمران خان داسې په یې سره د غره غوندې کې ولاړ دی انشاءالله تعالی نه مو ډرولی شي نه مو اخیستی شي پوره دنیا د مو قیمت نشي لګولی انشاءالله تعالی زه به سره ولاړ وم تاسو ودرېږو ډېره شکریه مهرباني و ما علینا الا البلاغ